مولانا د بخاری دارو مدار او تفسیر دې ته وروړه او په ټول تفاسیر کې د ابو عبیده تفسیر نه کمزور تفسیر او دې په اعتماد کې د مخکې خبرو ته داغي نه خاص کوي نو دلته څوره د دې ناشنا خبرې کړې دي چې هغه د انسان عقل نه بالا کوي مجاهد وي متکا او ترنج تا وای متکا کوم ځای راغلی دی کله چې د مصر خذو په ذلیخه باندې الزامونه ولګول خبرې مکوه ای اخونا دا خبرې کوي نو یا چې د پرون جنازه کې خاص اغشت دي نو خوشاله دی په ځان نه پیږي چې شو جو ما ته غوښتل شي قرآن حکیم کې الله فرمایي د ذلیخې متعلق چې کله د خزو د مصر خزو ملامتیا شروع کړه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا نمجي معنا تتكئا أعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هو إن هذا إلا ملك كريم نو مولانا سے د متکئ معنا څه اعتدت لهن متکئا تکیا زید تکیا دنه معلومی کی دا چې چاته جوړه ورځي کې خود بلخنو تر کې ده متکئ د تکیا ده بلخنو تر کې ده ولې نو له مخکې بم ډاډه وي رسته بم ډاډه وي دا معنا شو او اتت كل واحده منهم سكينا ان معلومی کی اجل بدل نه چاړه ورته فروټ په کې دا ته معلومه شو فروټ بم کې ده فروټ هم ثابت شو دی نه او دې چاله معلومه شو بعد سړی په خپل پرې کوي وزه د پرې کوم نه دا غلطي ده هر چاله ورکه چې څو نخري او بخري چې کم شي خو خیره به نو بعد وخت یو سړی وته پرې کې ململه به شي پرې کوي نه ها هغه به اخري یا به نو یا به خو خینه نو شي بلای شي کم شي خوري کم نه دي خو او هر ململه ځان له چاله ورکه آتت كل واحده قران نقل کړی انکار به نه لري آتت كل واحده منهن سكينا دا معلومه شو ها نو دی وی د متکا معنا ترنج دی الفطرنج ترنج یو څه څنګه په خوا بوته نو یو نشتا ترنج وته وای ترنج خوشبوئی د مالټي په شان دی خو خوشبوئی کوي دنم خوب دی دنم او د پاسم خوشبوئی کوي په خوا بو دلته اجته به وکړ مالټا او سانترا مالټا به وته وي او سانترا به وته وي نو سانتري په دې کینو بیا راوته د کینو په فروټ راوته دي نو بوی پکې نشته هغه سانترا بری رضا ته خوشبو وا استا خوشبو به کولا بس مالټا مې مراد مالټا کې خوشبو نشته او ته په دې ګلګل وای ګلګل څه خوشي شي ګلګل دا تک زیال غوندي وی غټه اخو نو دې غټ شي دومره غټ شي ګلګل هغه نه خوب دی او نه ترسکود دی یو پیکله بادرنګ باندې شي نو ګلګل وته متکئ ورته قال فضل الاترج بالحبشيه متكئا دو سمانا واعتدت لهن متكئا متکئ وتتیار کړل اترجونه ولا په پلیټونو کې خاوته دې دا معنا کوي وقال ابن عيينة عند جنا مجاهد متكن دې متكن وایخه متكن سمانا كل شيء قطع بالسكين واعتدت لهن متكئا اغمي کې خاوته په چلو پرې کېږي تبارك وقال قتادة الذي علم او العلم سمعنا مراد علم بالعمل عامل بما علم قال ابن جبير نفقد سواع الملك سواع النبي كيجي مسكوك توي فارسي لفظ دي التقي طرفاه ما تقول له غندي وسط یو داسي وي دا ګلاس فکر یو دای چې دلته پکې جد وی جد بدی ګلاس والا دلته یو شی خپل غوډلی هغه ته وای مکوک باغی باندې غنم ورکول
الكبا مخصوص غنم راتل الذي يلتقي طرفاه جدا طرفين للمايل وي دوال طرفين لغم يوم الترى مايل وي قال تشرب به الاعاجم عجب يوبسكي وقال ابن عباس لولا ان تفندوا يعقوب عليه السلام بچوتوي اني لا اجد ريح يوسف لولا ان كما ترجعت نسبتك به خوشبو ما سوسو قال غير غيابه لغات القوه في غيابه الجب كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابه نبين سرنا شيء غيبي والجب الرقيه في التي لم تتوجه على جولني شعبي وما انت بمؤمن لنا بمصدق لنا فلم اشد ثمنا قبل ان ياخذ في النقصان چې ځوانه ته ورسیږي او لا بډاواله پنی راغلی عمر وجود نقصان ني شروع شوی بلغ اشده وقال بعض الواحد واشد والمتكا بلغ حق معنا مستكبر كما كو ما اتكا عليه لشراب او لحديد او لطعام چې او بس کې وړه دی وتوالي وبالغتا يا خبرك يا طعام پر وړه دی واجب وابطل الذي قال الاترج او باطل کا هغه قول چې څوک اترج یادي ودي سره په کلام عربي کې اترج ٹھیک شو نو فلما احتج كده په حجت قایق مګو چې اترج خو دې تا مراد د متکع د نمارق د بالغتونو نه دي نمارق نمرقات دي ته وایي د عام بالغ نه وي دا غټ بول بالغ نه متکع چې وته موږ پښتو کې وایو تکیا نو فر الى شر منه هغه تخصیل چې چا وته اترج وي هغه شر او تخصیل دا څه معنی وکړي ډیره خرابه دا څه معنی وکړي ډیره خرابه ده ابو الاول خو متکا معنا اترج او چې دا وته وي چې دا مراد نه متکا من نمارق دي نو فر الى شر منه فقالوا غيثبه انما هو المتك دا متکا ان المتك ساکره الطار متستوي طرف د بازار د فرج شي دا د فرج جانب دا وي دې وجنه خدای ته متکا وي متکا خدای ته وي چې دې د فرج لري یا ابن المتکا الله اکبر کویږي نو اعتدت لهن متکئا سمعنا شو دلته متکئا اعتدت لهن متکئا ولا تیار ک موضع د کې خودو د فرجونو نو څه مناسبت لري چې ته مت معنا طرف د فرج کې نو ته بل څه مضاف مقدر کې کړه چې اعتدت لهن کله مضاف نه مقدر کوي کوله خراب معنا جوړي شر معنا جوړيږي چې اعتدت لهن متکن وتاخذ کې نو عیاذ بالله متکن طرف د فرجونه ورته پیش کړل خو دې سپکه معنا نو زه موضوع په مقدر کې موضوع دا کې خودلو د فرج نو دا غیر مناسب معنا ده ویګه ځکه خو دې کې شرط او تخدیدل نو اصل معنی هم دغه ده چې متکع سمانا د نمارق د بالغتونو ده او ته یې ترج معنا کې په انسان سم او ترج نو دا منفصل متکع نه او ترج ته کې نو د بالغتونو دی بته ودي خامخې خودي نو اقا معنا واخلا خلاص قد شغفها حفا شغف ستوي غلاف الى شغافها معنا وغلاف د غلاف نه دنه مينه نه وته وسط مينه ده ذليخه دلدا اما شعف فعين ترى لمشروف نري اغس وليدل قد شعفها عين ترى سوازا ولد الذليخه لرا صب يوسف عين دي اسمو منا امن ادغاث احلام قد ونخوبنا ما لا تعويل له او دوغس ملء اليد من الحشيش تبويل كيجي خذ بيدك دوغس اغلي كنا جارو ولا فضرب به نو دلاست الخشاك ندك د لختونا غیر تموي وما اشبهه منه چې غیاد او خشاک دی نو ام ګډ ورچی وی کنه چې لاس د خشاک یا غیا نه ګټ ته وی ګډ ورڅ اضغاث ولا ګډ ورکو ګنا خود به دې کړ وختن لا من قولي اضغاث اهل جدا معنا لا واحد واحد يخسر نمير من الميره بابا زو او بیا سامان ورو میرا سامان ورو د باندې ونزاد كان بعير ما يحمل بعير كان مراد هغه مخصوص به معنا لا چې فوق ځایږي او اليه ازم اليه يوسف ابن طرف الرزق او سقايه مكيال توي تفتأوا اقول ولا يعقوب عليه السلام لا تفتأوا تذكر يوسف هميشه حتى تكون حرضا محرضا وبس وذيك لبد وذيك يذيبك الحمد غمبري ويلكي اذهب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف يتخبروا معلومات واليه جئنا بمزجات ببضاعه مزجات لغن غاشيه غاشيه قليل سوي خلاص نه مزجات قليل سوي مزجات معنی له په او کسي وي قليل او بل ذکر دي غاشيه من العذاب محيط عذاب سوي
عامة شعامي مجللة جل تلتوي ذل فأخ باندي محيط وي ذات عذاب في خلق محيط وي باب غير يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق شابتي يرى مولانا سيف فدي يعقوب عليه السلام سپین گیری سمرا تکلیف دیر شوی سمرا محبوب بچے ہاں اللہ نے سلمان اسے دیر کلام کار سمرا مودا او داسې بچې چې هغه ټولو کې خشتان مینه په دې انبیاء باندې ډېر زیات ازمایښونه راغلي سړی حیران شي شابه یوسف ربی کریم یعقوب زید اسحاق دریم څلورم ابراهیم شابه جواب قولنا وكان في سورة آيات الإسرائيل وبما حدث محمد قال عبد الله عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تأتوا أو عند لا يأتاهم قالوا ليس عن هذا فقال الناس يوسف نبي الله إذا تفوز كذا وأقرب الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله إذا تفوز منك ذنا سبي كرام نصدر منك قال فعن معادن العرب دا عربو دا قبیلو تپوس کرے معظم قبیلہ اغی تپوس کرے قالوا نعم قال خياركم دا تپوس پکوے خياركم في الجاهلیت خياركم في الاسلام اذا فقهوا بس جاہلیت کے چکم غوری خوی غوری نہ بدلے دا خوی امالہ راځي جاہلیت کے چکم خلق سخیان کم قوم اسلام نہ پسم سخیان التبع سخا کول د دنیا لپاره دل د چا لپاره کوي جاہلیت کے کم بہادر جنگجو اسلام کے بہادر جنگجو دی التبع بوتان لکولا دلتے اللہ لپارا اذا فقروا اذا سمعتم بجبل ذل عن مكانه فصدقوه یہ غرض دے نو خدے دو تصدیقو کے واذا سمعتم برجل ذل عن خلقه فلا تصدقوه بنا بدلی بخارا نو کتبه چې دا پیغمبران سره راغلي او قرآن ته راغی چې خوی نه بدلېږي نو اماله راځي بهادري چې عقیده هغه نه ختمېږي او دا بهادري به خدای لپاره شي د بوت په ځای صحابه نه ختمېږي بھائی او ابې بوت له کول او خدای کوي په خبره غوسه نه ختمېږي او ابې د اسنام لپاره کولا اوس به الله لپاره اماله او کایماله دا غوسه فزه کا و به ځای نور غوسه د طبيعت نه نوځي دوتر پته شه سوى الذين توحيد قال حسن عبد العزيز بن عبد الله قال حسن ابراهيم بن سعد عن طارق عن اسحاق قال حدثنا الحجاج قال حسن عبد الله بن وقال النبي قال حسن يوسف بن يزيد الايوبي قال حسن بن زريع قال حسن بن الزبير وسعيد بن المسيب وابو الحاشم وعبد الله بن عبد الله بن عبد الله او افرت عائشي بالحديث الشيخ شبه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال احد الاجتماع قال فقال الله كل حديث حدثني عن طارق عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لآدم فبذلك الله وإن جعلناه بلسانك أرسلني الله وتب إليه وقل إني والله لا يرضى إلا لو يشفى وصبر صلى الله عليه وسلم قال الله إن الذين جاءوا بنفسك العشرة آيات وإن من أحسن أبوها من أحسن معاذ من عن رواية من أحسن مسلم والأشهر من أحسن أو الله وهو عائشة رضي الله عنها وهم قالوا بين أنا وعائشة أنا بطل من الله فقال صلى الله عليه وسلم حديث الصحابة قال تبه یو د شوی د دوباره چې پلار کړل بیا په تبراله ها فتوى عن سؤال تفرج والله تعالى على ان يكون فقال ولا تكون في وجه عن نفس الله ابا الله قال حوراني جبكي هلم توي ابن جبير وي بمعنى الفعال شابته وفي فلا حدثني احمد بن سعيد قال حدثنا بشر وعن شوقا بن روايه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ايت لك معنا ځان مې ته تیار کړی دی بل معنا ايت لك تعال شابته مونږه هته وای د قطعات خود له شوی دي دا مختلف قراتونه دي ها بل عجبت وعجبت دو قرات دي فكران أن قريشا وعبدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالله قال اللهم اكفني بالسبع كسبع يوسف وصار وسهل وحسب كل شيء حتى أكلوا العظام حتى جعل رجل ينظر إلى السماء ويرى بينه وبينها مثل الدخان قال الله فرق في يومات في السماء ودخان مبين قال الله إن كشف عذاب قليل إنكم عائدون يا كفر كوي بس
سے پہ بیا خرابی کے نا دعا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللہ تعالی اس کو افات بڑیا سنا ہے دوران بخیر وعافیت سے کام کرو اللہ طالبان معلمان فاضلان مدرسین مفسرین موږ یو مرګري داغه د بچي ودونه دي د دوه بچو نن لري باندې کې موږ تقریرونه دي کې ډېر ښه انسان دي او صبر جوړه ده الله دې په خیر او عافیت سره الله دې ان شاء الله الله دعاګانې چې موږ دې الله دې ولا قبول کړي برحمتک یا الله جی دیکھیں چې بندوس بولے نه अब समझना पहले ما ته چې 50 بورې سیمنټ ویلي دي او په پټه تور چې دا حواله کا گزارش دي چې زه د رساله ورکا او چې زه د ما پته ونه لګي نو موږ ته څه پته لګي بنلوس بورې وکړه موږ منو نه خالو او بهر کې